مړي ته د غسل ورکولو سنت طریقه څه ده؟ ډېرو مسلمانانو ته دا طریقه یاد نه ده او ډېر د افسوس خبره دا ده چې کور کې پلار یا زوی یا رور وفات شي نو بیا بار خلکو پسې ګرځي وراشي زموږ د مړي ته غسل ورکوي. دا په تا باندې دا فرض ده، دا لازمي ده چې په خپله باندې ته غسل ورکړه. دا ورځ په ما او تا باندې را روانه ده. نو دې نه مخکې چې کوم دی مړي ته د غسل ورکولو نه مخکې دا طریقه ده چې اول به موږ څه کوو، د دې مړي برېتې به ګورو، که چېرته دا غټې وي دا به څه کوو، دا موږ کینچي کړو او برابر یې کړو، ورته جوړې به یې کړو. بله طریقه هغه دا د عزتمنو چې د تخرګونو ویښته به موږ ګورو، که هغه چېرته غټ وي نو هغه به هم څه کوو، موږ به دا مکمل صفا کړو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی د نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا صابون او دا شیزونه نه نو د بیرو پاڼې چې کوم دی دا به وټکولی شي په یو لوښي کې او دا به چې کوم دی د اوبو ته واچولی شي او د اوبو سره به داسې شي میکس به کړي، دې سره بدن صفایي ښه کېږي. او که سړی صابون استعمالوي نو صابون هم استعمالولی شي. بیا بله دا دی چې د کافور چې کوم دی هغه به وټکولی شي یو لوښي کې او هغه به یو بل لوښي ته اوبو ته ور واچولی شي. اخره کې چې کوم دی د مړي چې کله غسل وشي د مړي په بدن به واچولی شي، دې سره چې کوم دی د بدبویي هم ختم شي د مړي د بدن نه چې کوم ځي او صفایي ورسره ښه راځي. فایده یې ده. نو اوس موږ غسل طریقه ښایو چې هغه کومه طریقه ده. اول دا د عزتمنو چې اول به دا مړی سړی لږ غونې راوچت کړي او دا ملا به یې داسې لږه شانې وټکوي او دارنګې د خېټ ته به یې لږ شانې معمولي غونې زور ورکړي، که کوم قاذورات یا څه شي یا به د دې نه څه شي خارج به شي. بیا به چې کوم دی دا طریقه وکړی شي د دې دا کپړه چې کومه ده د نوم نه واخله تر دې زنګونانو پورې دا به څه شي د دې په دې ځایونو باندې به واچولی شي چې دا عورت یې نه ښکاره کېږي. دې طریقې سره به غسل ورکوو. نو دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هغه اول دا وه چې اول به داسې وشي چې دې ته به اودس موږ وکړو. دا لاسونه به ورته اول 3 ځل موږ ووینځو. اول شروع به په دې باندې کړو، بسم الله، دا به ورته 3 ځله ووینځي سړی. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا استنجا ده. استنجا به ورته موږ وکړو. استنجا به داسې طریقې سره وشي چې لاس پر سره سړی نه جنګوي او دارنګې اوبه به چې کوم دی دې ځایونو ته داسې ور واچولی شي. د مخکې طرف نه هم او د شا طرف نه هم لږې شاندې اوبه به ور واچولی شي. نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی اوس به موږ دې ته اودس کوو. دې خولې ته به څه شي اوبه به واچولی شي او دا اوبه ته به سې دغه شي، دا اوبه به واپس به یې داسې را خارج شي. بیا به لږې اوبه سړی راواخلي په دې لاس کې او پوزې کې به یې واچي. پوزه هم دا به ورته 3 ځل ووینځي. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا به لږې اوبه راواخلي لاس کې او 3 ځل به هم دا مخ هم ورته ووینځي. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. د دې نه بعد بیا دا دی چې لاس به ورته ووینځي. ښی لاس چې کوم دی دا به ورته اول 3 ځل سړی ووینځي. تالله لقد أرسلنا بیا به دا بل لاس داس لاس چې کوم دی دا به هم 3 ځل ووینځلی شي. دې نه بعد چې کوم دی لږې اوبه به راواخلي او د سر مسح بیا د خپو وینځل دي. اول به دا ښې خپه ورته ووینځلی شي، د ګوتو دا خلال به م ورته وکړي چې دا مکمل ووینځلی شي. د دې نه بعد چې کوم دی بیا په سر باندې به ورته اوبه واچولی شي. سر ښی طرف چې کوم دی دا به ورته ووینځي. دا بل طرف به هم ورته ووینځي. معلوم چې دا شي دا به تللي. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. دا به ورته 3 ځله ووینځي او دې نه بعد به یې په دې ښي طرف باندې چې کوم دی اوبه به راواخلي دا به ورته واچي. إذا فريق منكم بربهم يشركون. چې کوم دی دا سیټ به چې کوم دی دا یو طرف
دې طرف ته به اوبه واچولی شي. يا عبادي الذين سړی راواړئ آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس بیا به داسې طریقه وکړی شي ذائقة الموت كل نفس بیا به دا طرف مکمل وینځلی شي. ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله دې نه بعد چې کوم دی بیا دا حدیثو کې چې کوم دی 3 ځل او 7 ځل 15 ځل دا ټول چې کوم دی مړی به دې باندې ووینځلی شي چې څومره د هغې سره صفایي کېږي څومره اوبه دې دپاره کافي شي. اوس دا دی چې مړی مکمل ولامبولی شي نو بیا اخره کې دا د کافور اوبه چې کوم دي دا پیسې شي دا مړي په بدن باندې واچولی شي مکمل هغه طریقې سره او بدن چې کوم دی 3 ځل 4 ځل سړی وینځي نو هېڅ خبره نه ده. دې سره داسې وشي چې دا بدن چې کوم دی هغه خوشبویداره شي ورسره دا و مکمل سړی څه کي ورباندې واچي. اوس د کفن طریقه څه ده؟ نو کفن طریقه یو د سړي دپاره دی یو د ښځې دپاره ده. سړي دپاره خدای چې 3 غټ غټ څادرونه لفافې چې کومې ورته دا به واچولی شي او دا به په دې باندې کفن شي. او د ښځې دپاره دا دی چې هغې دپاره 5 وي. یو چې کوم دی د هغې دپاره لوپټه ده لوپټه به او بل دا چې یو لنګ شاندې به چې دې ته واچولی شي بل قمیص شلو او دوه چې کومې دي نورې داسې غټ غټ څادرونه چې کوم دي دا به واچولی شي او دې ته به په دې طریقه باندې کفن ورکړي. دې چې کوم دی دا به داسې راته وکړی شي. دا ښې طرف به ورباندې رابند کړي اول بیا به دا بل طرف شي بیا به دا بل یو داسې رابند کړي بیا به دا رابند شي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء او دارنګې د مړي چې کوم دي دا تندې شولو او زنګونان او دا لاسونه شول دې ځینو باندې خوشبو لګوله عطر دا سنت طریقه ده او په خپو باندې. نو بل لا دی چې دا به موږ څه کړو اوبې تړو دا خپو سر چې کوم دی دا به ورته وتړئ مکمل یو ټوټه پیدا کړي او دارنګې منځ کې به وتړئ دې ته به یې ورته ورکړي سر چې ځای دی دا به هم وتړلی شي. ويجعلون لله ما يكرهون وله ما في السماوات دا به شي او بیا تقبیل المیت د مړي ښکلول دا بیا سنت طریقه ده. تندي باندې سړی ښکل کړي داسې به مخ را دغه کوي او دې نه بعد بیا دا اخرنی ملاقاتي او د دې دنیا نه د هر چا تللی نو بیا به انسان دا د مړي اخرنی ملاقات شي او دې نه بعد بیا قبر ته ځي. دا فاني دنیا ده د ستړو ژوند دی متاع الغرور الله ورته ویلی دی. دنیا سکه د لږه شانې معمولي دا ژوند چې کوم دی نو بیا د دې نه بعد د هر انسان باندې دا حالت او دغه ورځ راځي او ټول به ځو داسې بل ته به محتاجه وي. نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه وه د غسل ورکول.